بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د چاند نیوز سره زه یم وقاص هارون. کتونکو دا وخت موجود یم په مینګوره پولیس سټیشن کې کوم ځای کې چې د ډي آر سی د چیرمین د هغې ممبرز او دلته چې کوم راغلي خلک دي کوم چې د ستونزو ښکار دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر مشکور یم ستاسو چې تاسو دلته تشریف راوړو او زما د ډېر وخت نه دا خواهش و چې داسې یو پروګرام وشوی چې په د میډیا باندې او په اخباراتو کې زموږ د ډي آر سی د هغه خلکو ته ښکاره شوی چې موږ څه کار کوو او څه کار کیدی شي دلته او څه موږ هلې ځلې کوو. زما نوم رسول خان دی. زه ډي آر سی مینګورې کوارډینیټر یم. زما سره 20 ممبران نور دي. دا ډي آر سی داسې یو فورم جوړ شوی دی د خلکو لپاره چې الله پاک مهرباني ده ډېر کار پکې کېږي او ډېر په اسانۍ باندې کېږي. دې کې د چا یو پیسه نه لګي، د چا هېڅ هغه نه کېږي، نه یې وخت لګي. ډېر څیزونه خو داسې چې هغه ورځ ته ورځ ختم شي. بعضې خبرې پکې داسې چې هغه په 2-3 ورځې والي 2-3 پیسې پکې وشي. خو کار خدای پاک داسې وکړي چې په راضینامه وشي. دلته موږ راضینامې کوو، فیصلې نه کوو. فیصله داسې یو شی چې ته فیصله وکړې نو یو پکې خامخا خفای، هغه بیا بل عدالت ته ځي نو هغه شی اوږدېږي په مخه. دلته ډي آر سی دا دی چې دلته راضینامه وشي، دواړه فریقه رضا شي، دلته یو بل سره غاړه غاړی شي، موږ له راضینامه ولیکو، هغه دواړه فریقه پای باندې رضا په هغې باندې، نو هغې کې بیا مخکې تله نه وي او نه پکې چا خفګان راشي. نو په دې وجه دلته چې کومه خبره وشي نو هغه ختم شي. اوس ډي آر سی الله پاک دی والا جنتونه ورکړي. دراني صاحب زموږ آی جی پی و، دا د هغه یو ویژن و، هغه جوړ کړی و چې یاره داسې یو جرګه سیسټم پکار دی په دې صوبه سرحد کې پښتونخوا کې چې د دې خلکو دا چونکې دا پښتانه دي بغیر د دغه نه جرګې نه بغیر د مشورې نه کېږي. نو هغه دا یو سیسټم جوړ کړو د هغه خپل یو ذهن او په هغې باندې او ډېر ښه چلېدو. په اول کې هغه دا دغه ضلعې په سطح جوړه کړه، د ټولې ضلعې په سطح به یو ډي آر سی وه. بیا په قلاره هغه تحصیل ته راکوزه کړه، بیا د تحصیل نه بیا سرکل ته راله، سرکل نه بیا تاڼې ته راوړه. نو اوس په هره تاڼه کې ډي آر سی دی او په هره تاڼه کې دغه 21 ممبران دي. 3 کسان د ورځې راځي او دلته ناستې د دې خلکو خدمت کوي. زه دې ډي آر سی کې اولنۍ خبره دا وه د هغه خیال خو دا و چې په دې کې موږ د سوک سپېړې دا خبرې به کوي او دا به دلته حل کېږي. خو د خدای پاک رحم و زموږ د دې ملګرو هغه خلوص و جذبه وه، هغه شی دومره مخکې بوتو چې دلته اوس د لکونو روپو خبرو فیصله دلته راځي. کیسونه د لکونو روپو کیسونه په ورځ دوه کې خدای پاک حل کړي. د جایداد د خلکو د ابایي جایدادونه دغه درونو په منځ کې مسلې راشي، د ښځې خاوند په منځ کې مسلې راشي. حالانکه دا خو سیول کیسز دي، خو هغه سیول کیسز هم اوس دلته ټول ټرانسفر شوي تقریبا او دلته په مخه باندې دغه سیول کیسز هغه اوس پکې هغه سوک سپېړه هغه فیصلې نه راځي، خو ټول دغه سیول کیسونه دي او فیملی کیسونه دي، دغه دلته کېږي او په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. 2020 ته زه ووایم موږ ته ټوټل درخواستونه راغلي 445. په دې 445 درخواستونو کې 179 چې دا کمپرومایز شوي راضینامه شوې ده. په دې کې 38 داسې دي چې موږ په هغې کې یا په کوټ کې کیس روان وي هغه موږ کوټ ته لیږلي دي چې تاسو کوټ ته راشئ. او 257 کیسونه داسې دي چې هغو بهر بیا راضینامه شوي بیا دلته نه دي راغلي، نو هغه کیسونه موږ فایل کړي دي. او 19 زموږ سره پینډینګ د 2020 19 پاتې دی روان دي په دې کال کې. پولیس ډېر کوآپریشن کوي په دې سلسله کې، ځکه چې موږ څوک راغواړو نو موږ تاڼې ته دغه پروانه ولیږو. هغه پولیس چې دی نو هغه خبر کې او راولي، خو بعضې داسې کسان چې هغه نه راځي. نو دغه یو مسله موږ ته شته چې زموږ سره بیا دا اختیار نشته چې په زور راولو. خو لکه هغه نه راځي نو دا خو چونکې دا راضینامه ده نو چې هغه زه نه کوم دلته نو زموږ سره بیا اختیار ختم شي. خو دا چې موږ ته دا سړی نه حاضرېږي چې د دې داسې څه طریقه جوړه شي چې دا سړی حاضرېږي او د هغې زه به ورته یو سجیشن ورکړم چې دی فرض که دا پولیس لاړ شو
او دا فریق خبر کو چې ته به سبا تاڼې ته راځې او دی را نه شي، نو پکار دا دی ځکه نه راځي چې دنه خو څه لیکلي خو تې والي، خو که فرض که داسې وشي چې دی لاړ شي هغه سړی شناختي کارت ترې راوړي تاڼې ته یا ترې داسې شی راوړي چې پس سبا خامخا دغه شناختي کارت دپاره به راځي، یا دلته راوغواړي په 107 کې چالان کي 107 کې چالان کي دی بیا مجبوره دی به سهار راځي نو بیا به راځي. یو دا دغه دی. دویمه خبره دا ده چې موږ یو کمپرومایز وکړو، نو زموږ سره خو دلته دی ګوته ولګوي دستخط وکړي هر څه وکړي، دواړه فریقه خوشحاله شي ځي، خو چې بیا کله د هغې دغه راشي وخت راشي دغه کولو د عمل کولو، نو دا بعضې فریق پکې دی کم چې پیسې ورکوي یا څه، نو هغه بیا هغه کار نه کوي کم چې لیکلي زموږ سره. نو موږ وایو چې په دې داسې څه دغه جوړ شي چې پولیس په ذریعه باندې چې بای تا دستخط کړی ګوتې یې لګولې ولې دا کار نه کوي، نو پولیس نه بیا خلک یریږي، نو هغه سره دغه هم اختیار وي، نو هغه بیا ترې په زور هغه کار کولی شي. زما نوم عبدالخالق نوم دی، د ګوګدرې اوسېدونکی یم او ډي ایچ سي کمیټې ممبر یم. دې کې ما د 2009 نه موږ شروع کړې ده رحیم آباد تاڼه کې، او هغې کې موږ ډېرې زیاتې راجینامې کړي. زما سره ریکارډ هم په دې ګاډي کې به پروت دی، انشاءالله چې تاسو به یې زه وښیم. نو ډي ایچ سي داسې یو فورم دی چې په دې کې د 2 تنو اصلاح کېږي او په ډېر اسانۍ باندې کېږي. په دې کې نه د خرچه راځي نه پکې دومره څه کړاو راځي، او د 2 تنو اصلاح چې وشي هغه مطمئن هم شي. بل دا چې عدالتونو کې تاسو پته ده چې هغې کې په کلونو باندې مسلې روانې خو هغه حل کېږي نه، او د هغې چې دغه شي خو هغه د هغې شکل د فیصلې زموږ دا دلته چې دی دا د راضینامې د 2 تنو اصلاح، او هغه بیا په هغې باندې چې هغه شي موږ بیا یو بل سره میلاو کړو، نو هغه ډېر زیات خوشحاله هم شي او د زړه نه هغه خیر هم وځي. نو ډي ایچ سي دا یو ډېر ښه لار ده، او په دې باندې ټول قوم ته ډېره اساني ده، ولې چې دا کې د وکیلانو د خرچې نه بچ شي او د تلو راتلو نه چې کوم دی خپل وخت هغه نه ځای کېږي، او دا په یو ورځ کې چې دلته یو ورځ کې چې راشي د هغه خبرې په یو ورځ کې هم حل کېږي. که په یو ورځ کې نه شي نو بیا ول موږ تاریخ ورکړو، بیا چې هغه سوچ وکړي چې دا ډي ایچ سي بیټۍ والا چې دي د خپل ځان لپاره نه دي لیا، دې صرف د موږ د خیر او د فایدې لپاره دي. نو پای کې هغه چې هغه سوچ وکړي هغه خبرې ته جوړ شي او هغه خبره دلته بیا جوړ شي راجینامه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید خدا بخش ګلکدي نمبر 1 اوسېدونکی یم. په دې ډي آر سی کې زه اوس شامل شویم د 2020 کې تقریبا جون جولای کې. زیات وخت خو مې پکې نه دی شوی، خو ډېر زیات مطمئن یم، او دا موقع ماله د حاجي رسول خان په ذریعه باندې راکړه شوې ده. راته وینا کړې وه چې یاره دلته زموږ سره په ډي آر سی کې موږ ممبران دغه کړو، ته زموږ سره په دې کې شرکت وکړه. نو زما خو زه ډېر الکول نه دا شیوه ده د رشید اقبال ته پته ده چې په ګلکده کې څه قسمه داسې راضینامې راغلي دي یا شرشیدتونه راغلي د 302 پورې تقریبا ما پکې خپل ځان پیش کړی دی، هغه الله پاک حل کړي زمونږ په ذریعه باندې، زمونږ سره نور ملګرو په ذریعه باندې ډېرې جرګې پکې شوي دي، خو هغه الله پاک خیر ته رسولي. د ډي آر سی ما ته چې رسول خان حاجي صاحب زه د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ما ته یې وینا وکړم، زه خوشحاله شوم په دې باندې چې یاره دا ښه خبره ده، موږ ته ټایم شته، ټایم وله ورکولی شو، د هغې دپاره راتلی شو، الله پاک دا طاقت را کړی دی. ما زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما یاره دا خو زه په دې کې شامل شم، نو نور به او د دې دپاره چې د 2 تنو په منځ کې راضینامې وشي، صلح وشي، د عدالتونو نه بچ شي، د خرچو نه بچ شي، او د وروستو د دښمنۍ او ترکبنۍ نه بچ شي.
نو دا به زموږ دپاره د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نه زه ډېر زیات مطمئن یم د دې نه او الله پاک دې دې له نور هم وسعت ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رشید اقبال دی او د ډي آر سی ممبر یم، د پیشې په لیاس جرنالیست یم او د روزنامه چاند سوات اخبار چیف ایډیټر یم. زه په ډي آر سی کې څه کالې ممبر شوی یم او نیم چې زمونږ ملګری دی هغو ما ته دا افر وکړو. نو زما مقصد هم دا و چې یاره موږ هسې هم دا جرګې او دا خبرې اترې هر ځای کې کېږي، نو دلته کوم موږ داسې روغې او داسې قسم جرګې وکړو چې د هغې نه الله راضي شي او یو دوه فریقینو په منځ کې صلح وشي. نو په دې حوالې سره ما خو چې وکتل نو د ډي آر سی چې کم کارکردګي ده الحمدلله دا ډېره بهترینه ده. څنګه چې زما مشران ووي چې یاره مطلب دا دی خلک د تاڼو تحصیلونو ته نه ځي او دلته دې راځي، نو دلته په یو درخواست باندې دلته نه پیسې خرج کېږي او په یو ښه طریقه باندې د جرګې څنګه چې د پښتنو رواج دی او څنګه زمونږ مشر ووي چې یاره آخر حد هم د عدالتونو نه بیا جرګو له راځي. نو ټول قوم له پکار دی چې هغو خو لاول د صبر او تحمل نه کار اخلي او د کم خلکو چې داسې وړې وړې خبرې راځي نو زه هغو ته اپیل کوم چې هغه د ډي آر سی ته راځي نو دا به په یو ډېر ښه طریقه حل کېږي. بل د ډي آر سی سره د پولیسو هم یو ډېر ښه تعاون دی، څنګه چې زمونږ چیرمین صاحب وایي چې چونکې صرف دغه یو مسله ده چې یاره فریقین اکثر حاضري نه کوي، نو حکومت له پکار ده چې په دې ایکټ کې کم فریق چې د ډي آر سی تعمیل نه کوي نو پکار ده چې په داغې کې داسې ترامیم وکړي چې کم فریقین چې هغه ډي آر سی ته په پیش کولو کې بیا د ممبرانو ته موږ ته څه مشکلات نه وي. زه په راز تاسو د چاند نیوز شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او د ډي آر سی په افادیت یو دا یو پروګرام وکړو. ډېره مهرباني. زما د مخې همیشه د ښځو کیسونه راشي، ناروا کیسونه راشي، هغه په ښه طریقه باندې داسې حل کړي چې دواړه فریقه خوشحاله کور ته لاړ شي. هر څه مطالبې یا مطالبې ول دې حل کړي، تحریر ول ولیکي، دواړه فریقه رضا شي. د چا په یو بل باندې پیسې دلته کې یو حقیقت دا دی چې دوه فریقه مخامخ شي بیا دروغ پکې نه وایي. هغه دواړه فریقه چې صحیح هغه حقیقت وایي او په هغه حقیقت باندې دوی ورسره فیصله وکړي ولا روغ ولا راولي. زما جمیل نوم دی. د ځکه موږ دلته یو کس سره سلنجه راغلی د پیسو د ګاډي څه مسله وه، موږ ډي آر سی ته رالو او زموږ ډېره ښه طریقه باندې فیصله وشوله. زمونږ فیصله تقریبا په یو هفته کې حل شوه، دوه تاریخونه په یو هفته کې راکړو هغه حل شوله.